شمسه نور بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو نننی ګیدرینګ چې دی زموږ په تانه غالیګۍ کې دی. کلیم جان خان چې دا وختي سب انسپکټر دی د ډي آی جي ملکان رینج د طرفه خصوصي هغه ته چې دی پروموشن ملاو شوی نن ریټایر کیږي. د دوی د سواد په نوجوانانو یو لوی احساناتو په دغه رڼا کې ایس ډي پی او باچا حضرت صاحب چې دی د هغوی په اعزاز کې په تانه غالیګۍ کې یو پروګرام کړی او پروګرام ملګري لږ کم په دې دي چې موږ بل ته وایو چې یاره تاسو کم دغه ساتئ نو دغه هم موږ د هغې خلاف ورزي نه کوو. کم ملګري راغلي دي. د ټول پروګرام نه د شروع کېدو نه مخکې حمیراتم لالا ته هم چې تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم. جزاک الله. د تلاوت نه بعد پروګرام باقاعده آغاز کوو. زمونږ د لنډاکي چیک پوسټ کلیم جان خان سب انسپکټر نن چونکې اخرنۍ ورځ د ریټایرمنټ د نوکري پوره شوه د سواد په نوجوانانو یو لوی احسان دغه وجه وه چې د ایس ډي پی او باچا حضرت چې کله دلته رالو نو لاولنی فوکس د دوی دا و چې منشیات چې دي د هغې سره زما دشمني ده ورانه ده. دوی یو نگران کمیټي جوړه کړه چې د هغې سوپرویژن اختر ایوب خان سیچو د بریکوټ چوکۍ انچارج او دغه رنګې په کړاکړ کې په دې باندې کوټلي ګامونه پورته کړی شو. په منونو چرس چې دی هغه ونیوی شو او دغه رنګې غیر قانوني اسلحه سواد ته په راتلو باندې هم چې دی هغه منع کړی شوه. دا ټول کریډټ چې دی هم د دې سب ډویژن پولیسو ته ځي. دې پولیسو چې دی که یو طرف ته د جرایم پیشه خلکو ملا ماته کړې ده نو بل طرف ته کم موجود جرایم پیشه خلک چې وو هغه د سواد نه په تښتېدو باندې مجبوره کړي دي. نن پروګرام چونکې دغه حالات داسې دي د کرونا وایرس دا ایشو دا مونږ چې دی ګیدرینګ مختصر کو او د اعزاز هم لازمي وولې چې د باچا حضرت صاحب د طرفه دا دغه و چې یاره دله به اعزاز د په دغه کې چې دی میلمستیا به کوو اخرنۍ نو موږ په تانه غالیګۍ کې راغونډ شوي او ټول د سټاف ملګري دي زمونږ ملګري دي او دته دا اعزاز چې دی دا حاصلیږي دی به بیا هم راځي. دا اعزاز به دته بیا هم دی ډي پی او سواد چې دی د په حق کې چې دی سپیشل انعامات هم ورکړي. ډي آی جي صاحب چې دته کم لوی اعزاز د پروموشن چې په هغې کې ایس ډي پی او باچا حضرت صاحب د دوی دپاره ډېر ښه لیکل وکړل او هغه چې دی مشرانو ومنل او دی ریټایر هم چې دی په ښه ګریډ کې شو. زموږ سره مشر میلمه به هم په آخر کې خبرې کوي خو زه کلیم جان خان ته مایک ورکوم چې دی د خپلې نوکرۍ په حواله یو څو الفاظ زموږ سره شیر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. په سواد پولیس کې زه په 6/11/78 کې برته شویم او نن 5/4 تاریخ ته په مختلف ځایونو کې ما نوکري وکړه او ټول نوکري مې په ایماندارۍ او په اخلاص سره کړې ده. په لنډاکي چې مې کم پیریډ تیر کړو دا ما ډېر ښه پیریډ تیر کړو د افسرانو په امداد سره. زموږ چې کوم ایس ایچ او صاحب دی ایس ډي پی او صاحب دی بالا افسران دي د هغو د هدایاتو مطابق ما هغه ډیوټي وکړه او څومره جرایم پیشه خلک چې په سواد راتله هغه موږ منع کړي دي هغه موږ نیولي دي د هغو خلاف کوم پرچې ورکړي دي اسلحې نیولي منشیات په قسمونو دا برآمد کړي دي او سواد هم د دې نه اصولو نه پاک کړی دی. کوشش هم خپل ډېر زیات کړی دی. دا افسران ډېر زیات خوشحاله یو زموږ د سوچې صاحب نه د ډي اس پي صاحب نه د ډي پی او صاحب نه د آر پی او صاحب نه دوی چې کومه مهرباني زما سره کړې ده زه نشم هېرولی او دومره په دې پوسټ کې هېڅ چا نه کړې څومره چې زما سره وشوه هغه د ټولو د طرفه د آر پی او صاحب د طرفه د ډي پی او صاحب د طرفه د ډي اس پي صاحب د طرفه د ایس ایچ او صاحب د طرفه زه ډېر مشکور یم او زه به ورته صرف دوا کولی شم نو زما سره متعلق الفاظ نشته جي. پیشه خلک څه تښتېدلي دي څه ډسټرک آوټ ډسټرک کې دي څه دغه دي نو زه هغه بهادر سیچو نه هم یو څو الفاظ د کلیم جان خان او د خپل پولیس فورس په اعزاز کې اورم اختر ایوب خان.
ډېره مهرباني سهیل باچا. کلیم جان خان چې دا ووایم چې موږ خو د بابا وایو ځکه چې زموږ بابا دی زموږ مشر دی او زموږ د عمر نه د هغه زیاته نوکري ده ځکه چې 42 سال سروس د هغه دی نو دا زموږ چې ونه یو غټه اساسه وه دا زموږ غټه سرمایه وه چې د هغې نه موږ نن محرومه کېږو نو کلې نه چې موږ راغلي یو زما چې دلته پوسټینګ شوی ډي اس پي صاحب چې راغلی نو موږ د لنډاکي لپاره دې سړی کتو موږ وایي چې دا سړی چې هغه په مخلصي او ایماندارۍ چې هغه موږ له سمه ډیوټي وکړي په لنډاکي کې ځکه چې دا ګیټ وی ده د پوره سوات امدرب چې دی هغه په لنډاکي باندې کېږي نو کلیم جان خان زموږ سره په ابو چوکۍ کې موجود نو دا موږ د هغه ځای نه چې دی نو بیا دغه ته ولېږو لنډاکي ته او ماشاءالله چې لکه په دې 14 میاشت پیریډ کې چې کوم پراګرس لنډاکي کړی دی نو زه دا یم چې پوره سوات په هغه پراګرس نه کړی کم پراګرس چې کلیم جان خان کړی نو زه دا یم چې بس موږ یو داسې افسر نه محرومه شو چې هغه یو ډېر ښه انسان هم دی یو ډېر نرم دی او مخلص هم دی ایماندار هم دی او خدای شته موږ پسې خفه یو خو بس دا خو عمر دی تېرېږي بل دا موقع په موږ هم را روانه ده په بل هم را روانه ده په بل هم را روانه ده او موږ کلیم جان خان بابا ته موږ خراج تحسین پیش کوو او انشاءالله زموږ رابطې به له دې سره بحالي ما خو له دا دعوت هم ورکړی ما راځه په پاټک کې به ناستې سبا کې کلي کې خو ډیوټي به راسره کې نو زموږ خو نه هېرېږي او انشاءالله چې الله دې ښه ساتي دا بقایا ژوند دې خدای د په خوشحالو سره کړي او زموږ سره داسې الفاظ نشته چې موږ له بابا لپاره ووایو نو الله دې هر ځای خوشحاله ساتي او کامیاب دې الله ساتي. زنګ جهان مننه اختر ایوب خان بالکل ستاسو په قوم باندې د سوات په بچو باندې ډېر لوی احسانات دي چې منشیات چې دي هغه ډېر حده پورې دغه شو یو خبره بله ورځ ما اورېده منشیات پروس چې دی دوی په 1.5 کیلو چرس نعوذ بالله که خدای هم راولي خدای دې په دې چرسو کې نه پرېږدي لکه دا تقلار شنو بالکل دا یو لوی اعزاز دی او زه خپل هغه بهادر مشر زمونږ د سب ډویژن اس ډي پی او باچا حضرت ته هم خراج تحسین پیش کوم د خپل میډیا ګروپ د خپل دلته د میډیا د ملګرو نه اختر ایوب سوچو او کلیم جان خان ته خصوصي اعزازات او دا نور ملګري چې څونه ناستي که په هغې کې د چوکو انچارجان دي د هغوی یو لوی کردار دی خپل هغه درون مشر اس ډي پی او باچا حضرت ته چې هغه نن د کلیم جان خان په اعزاز کې دا ګیدرینګ کړی مختصر دی څه ملګرو په هارونو پسې ګرځېدل دوکانونه بنو چېرې دته به بې شماره هارونه اچو خو چونکې دا مسله داسې راغلې ده نو زه خپل اختتامي خبرو دپاره چې دی اس ډي پي او باچا حضرت صاحب ته مایک ورکوم چې دی خپل اخرني الفاظ د کلیم جان خان په حواله او د کورس په حواله زموږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. باچا او زما نور د کورس ملګرو نن ورځ باندې یا په نن ټایم باندې د حکومت وخت پالیسۍ او د میډیکل اصولو په حوالې سره مونږ یو کړوا ګوټ د کلیم جان خان د خدای په حواله سره دا پروګرام مونږ جوړ کو. پولیس کې د پولیس همیشه خبره دی چې پولیس به مایند یعنی د خپل ذهن نه کار اخلي او د پولیس افسر سره بهترین هتیار چې دی هغه د ذهن او د پیشاورانه صلاحیتونه دي. ملګری ناستي کلیم جان خان یو سیده ساده انسان دی انتهایی مخلص او دیانتدار. یقین وکړه ما په دې خپل پیریډ کې دی ایز ا کولیګ ټریټ کړی دی ما ایز ا سوبارډینیټ نه دی ګڼلی. چې کله هم دلته تللی ما د خواته ناست یم نو دلته ما دا خبره کړې چې زه دې نه یم راغلی چې ته څه کې زه دې له راغلی یم چې ته څه کې چې زه درنه څه زده کړم چې تا کوم کار دی کوم ټریټ خلکو سره رویه ساتې خپلو ماتحتانو سره رویه ساتې. ضروري نه ده چې زه مشر یم او ستا عهده کمه ده. د بعضې خلک د مشرۍ کې شرعي خبره نه وي بعضې خلکو له خدای پاک هوښیارتي او پوهه ورکړي او په هغې کې د انسان اهلیت چې دی نو هغه د هغه د کردار نه او د هغه د پیشاورانه صلاحیتو نه ظاهري. زما په خیال سره چې د تخلیق انساني اولنې د الله دنیا کې د دې نه بل غټه نعمت نشته چې انسان الله تعالی پیدا کړی دی او په دې تخلیق کې بیا ول دا کردار ورکړی چې هر څه ورته د دنیا چې څه چې شي نه دی هغه انسان ته دغه مخې ته ښودي دي. نو د پولیس افسر مخې ته هم د پیشاورانه صلاحیتونو نه پس د ذهنیت او د قابلیت دا دی
چې دی په کم ډګر باندې ناست دی او دی چې په کم مقام باندې ناست دی هغه خپل حیثیت او خپل ډګر وپېژني او کلیم جان هم هغه پایې والا افسر دی او و چې د خپل صلاحیتونه داسې حد باندې استعمال کړه چې د آر پی او د دنه خوشاله ډي پی او د دنه خوشاله ډي اس پی د دنه خوشاله پبلک د دنه خوشاله او چې کم خلک چې په معاشره کې د هغې د معاشرې سره دشمني ده هغه خلک بردنه خپي خو په چا دا توفیق نه دی کړی چې په کریم جان باندې مخکې لاړ شي او د دنه مخکې خپله کمیابي حاصله کړي مطلب زما چې یاره دې سټیشن نه اوښته چې دا ډېر ګران نوکرۍ کې قسمه قسم وخت راځي باید مونږ په ډېر مختلفو مراحلو نه تیر شو دې ته راورسېدو نوکري مو کړه زه همیشه هر هغه پولیس افسر ته بهادر پولیس افسر وایم چې دې کار هم وکړي او دې انسان هم پوهېږي چې ستا دا کار غلط و دا بهادر پولیس افسر دی دا بهادر پولیس افسر نه دی چې هغه یو غلط کار کړی او تو سره بل غلط کار وکړي مطلب چې کوم اختیار ستا نه ته هغه استعمال کړي 24 लाख आबादी په لنډکی چیک پوسټ باندې تګ را تګ دی ټورسټ دی د دنیا خلک دی د دنیا افسران دی زیره زی مونږ ته سہولت د کلیم جان په وجه باندې چا کمپلینټس نه دي مو کړي څوک راغلي نه دي چا دا خبره نه ده کړې یقینا زه چې دې ځینو مونږ ته تکلیف شو فورس ته تکلیف شو مقاصد او حاصلول لپاره چې د کم تکنیکو دغه صلاحیتونو مونږ محروم شو زما خیال نه دی کړه د صلاحیتونو افسر دغه دی کې مونږ بل ډیپیوټ کو او ژوند کې ډېر خبرې راځي کلیم جان زه دا وایم چې یاره ته زمونږ د فورس یوه حصې دا ریټایرمنټ چې دی دا سره یو تړلې خبرې دي مونږ په تا فخر کوو او چې کم ځای هم یې چرته هم یې نو مونږ ستا ملګري زه خو به ذاتي خود ستا نه ډېر زیات مطمئن یم زما خو هر هغه پولیس خوښ دی چې هغه مخلص دی او هغه د ملک او د قوم وفادار دی او هغه د خپل منصب سره انصاف کوي یو د خپل ځان سره انصاف کوي داسې پولیس افسر زما خوښ دی زما د داسې پولیس افسر سره ډېر زیات زړه لګي او دا درته زه د زړه خبره کوم چې د کلیم جان سره زما ډېر د زړه مینه ده زما زړه غواړي چې یاره د کلیم جان چې دی که نه که مونږ داسې سلسریه وی چې د سروس ایکسټینډ کېدی شي خدای شته ما به پرسنل ډېرې منډې والې بهرحال غیرتي انسان دی ښه وخت تیر کړی دی او زما په دې 14 میاشتو کې یقین وکړه د کلیم جان په باره کې چا ماته منفي خبره نه ده کړې زه اوس د میډیا باندې ځکه دا خبره کومه دا خبرې بار چا سره شیر کېږي خو شکر دی چې ما به هم کریم جان ته داسې د ماتحتۍ خبره چاته کړې نه او دا د ګریټ نیسو ځکه چې زه تللی م یم که نه ناست یم درسره نو ما بیا دا خبره د ریپیټ کوم ما چېرته کریم جان ته نه دي سپی دي وران ولاړلی بلکې د جرنیله پورې خلک تللی راغلی دی په دې لارې ځي راځي مونږ ته چا نه دي ویلي د کریم جان سپی وران ولاړو کلیم جان وران ولاړو دا ستا ګریټنیس دي الله دې دا ستا دا باقي ژوند دا باقي چې کم د بچو سره ته تیرې کم کلي کې تیرې دغه دې خدای پاک د قیادت نصیب کا الله دې په علاقه کې مسر خورو کا او زمونږ در سره همدردی دي زمونږ رورې زمونږ ملګری زمونږ نه د پنشن چې دی نو مطلب دا دومره وکړه چې ته کور ته خپلو بچو له بوتلې او دام د بچو حق ته چې څه وخت سړی د خپلو بچو سره تیر کړي ټول عمر مونږ په بار تیر کو 40 سال 42 سال تا بار تیر کړه باقي عمر پته نه لګي ته ډېر بختور انسان یې الله تعالی ډېره ښه مقدر کړه د قوم خدمت ته مو کو او دا باقي وخت به د خپلو بچو د هدایت دپاره د خپلو بچو د پلایې دپاره د هغوی د مستقبل لپاره تیر کړي مونږ ته زمونږ د خاندان زمونږ د فیملی یو سړی او ستا بچي چې دي ستا کشران چې دي زمونږ کشران دي مونږ به امید در به کوو چې هغوی به هم په هم باندې چې دی نو مطلب په راځي او د کریم جان نوم اخلي نو موږ به په سر لاس ږدو الله دې بختور کا او الله دې دا باقي عمر هم بختور کا دا مختصر پروګرام دا به چې د حالات ښه شو مونږ به تا ته بیا هم انوایټیشن درکوو په سی پي کې به درته پروګرام کوو زما ستاسو دا وعده ده که دلته زموږ پوسټینګ و په سی پي کې به درته هم یو پروګرام کوو او زما دغه اخري کلمات بس خدای پاک دې چې چېرته یې مونږ ته هم دعا کوه په عمر کې زمونږ نه مشر یې مونږ به درته دعاګانې کوو او ځان به زمونږ نه لرې باسې نه بیا به مونږ له خپل تجاویز راکړې په بانګې دوهل درته یم چې مونږ ته به خپل تجاویز او خپله تجربه به زمونږ سره شیر کړې هسې نه چې زمونږ دا ډګر دا کومه مورچه دا کومه قلعه چې تا به مضبوطه کړې وه چې دا نیمګړې نه شي په دې کې څوک درال پیدا نه کړي او په دې کې څوک چاته چانس میلاو نه شي او خلک راپورې خنداګانې ونه کړي نو ته بیا مونږ له زمونږ سره تجربه شیر کړې چاته به دا تاثر نه ورکړي چې زه ریټایرډ شم الله دې بختور کړي مهرباني دا او جی اس ډي پی او چې خپلې ښایسته خبرې راغونډې کړې او د کلیم جان خان په اعزاز کې چې څومره خبرې وشي دا کمې دي ولې چې د پولیس فورس سر چې دی هغه د فخر نه اوچت کړی دی او دغه رنګې اختر ایوب خان د بریکوټ چوکۍ انچارج فهیم خان د انویسټیګیشن افسران زموږ د پولیس سپایان کم چې په دغه مورچه باندې ولاړ دي دا وخت د یو
کرونا وایرس کومه مقابله چې دا دوی هم په فرنټ لاین د محکمه سیاست سره جنګیږي دغه رنګې د منشیات او د جرایم پیشه خلکو سره جنګیږي او همیشه چې کله بد وخو نو زمونږ پولیس چې څومره ټارګټ شوي دي د دې وطن او د سواد دپاره دوی کومې قربانۍ ورکړي دي هغه د لوی اعزاز وړ دي. اکثر خلک خبره کوي چې یاره ډي اس پي او ایس ایچ او به ډوډۍ له څنګ راولو نو د ډي اس پي لاولنی انټروی کې لاولني الفاظ دا و چې نه د چا ځای ته ځم او دی ویلي و چې یاره په خپله هم خو لکه زما ډوډۍ ساده نو خپله هم په چا داسې نه خورم ولې چې بادرنګي دا د یو لوی اعزاز خبره ده چې یو ډي اس پي په داسې ګیدرینګونو کې په نظر را نه شي او د هغه ایس ایچ او هم بیا دونه نه چې په پردو ډوډۍ او په پردو درستخانونو په نظر را نه شي. دا د پولیس فورس اعزاز دی او دا وردي چې دا د ریاست په دغه کې به 450 عام شهران د یو اسپایي د دې وردۍ نه هېرېږي د مټې پهلواني نه دا د وردۍ دله دا عین دا اختیار ورکړی دی چې 450 کسان به د دې وردۍ دغه د دې حکم به مني نو دا یو لوی اعزاز دی چې زموږ په سب ډویژن دی. الله تعالی دې د کلیم جان بقایه ژوند بختور کړي چې د خپلو بچو له حلال رزق حلال پنشن ویوړو او دومره لوی اعزاز یې وله ویوړو. کلیم جان خان دپاره مونږ خصوصي دعا به هم کوو د وطن دپاره د دې وایرس په حواله باندې به دعا کوو چې دا وبا زنګ نه لرې شي. د ده په اعزاز کې مختلف ملګرو چې دې هارونه راوړي نن چونکې دوکان نه بنو خو چا په سنه څه طریقه پیدا کړي ما د خپل کور نه یو درې د ګلاب ګل نه سب ډویژن بری کوټ او د سواد پولیس او د دې پوره وطن پولیس فورس چې دی د الله تعالی د هر قسم مصیبت او آفت نه په امان کې زه خپل مشر میلمه ته یم چې دعا وغواړي او بیا کلیم جان خان ته هارونه واچو د هغې نه بعد زما په خیال د چی پروګرام او دغه شوی د سپیشل پروګرام دی. خیر دی اختر ایوب پکې بعضې نیم ټایم کې لږ غیرت کوي تاسو د اخرنۍ دعا وکړئ چې لاس رب العالمین زمونږ د موجوده وخت چې کومې ستونزې دي رب العالمین په خپل رحم او کرم باندې دا ستونزې زمونږ کمې کړي. رب العالمین مونږ ګناهګار او ډېر کمزوري د دې 14مې صدۍ مسلمانانی او زمونږ چې کوم عملونه دي رب العالمین په ایمان بالغیب باندې دي الله ته زمونږ نه راضي شي که زمونږ څه کارونه داسې دي چې مونږ پرې پوه نه یو مونږ له پوهې راکړي چې ستا رضا پکې پولیس فورس ځوانان باندې ډګر په ډګر باندې خطر په خطر باندې ولاړي الله تعالی دوی له حوصلې ورکړي الله تعالی دوی له د مخلصه خدمت کولو الله دوی له د صلاحیتونه دونه غټ کې چې خلک په دوی باندې د دوی د خود د دوی صلاحیتونه پیدا والي او خلک په دوی دادوږي. رب العالمین مونږ ډېر ګناهګاري او مونږه خطاکاري زمونږ خطاګانې زمونږ ګناهونه رب العالمین مونږ سره داسې څیز نشته چې د هغې مونږ بله څه نعم البدل وغواړو. رب العالمین مونږ د هغې ستا نه د رحم او د کرم سوال کوو. رب العالمین مونږ ستا نه د رحم او د کرم سوال کوو او رب العالمین زمونږ د ارور چې زمونږ نه چې د خدمات کړي د قوم روان دی دا وروسته ژوند یې هم بهتره کړي او دله د دې ښه خدماتو او د دې ښه سیله د برکتونه د بچو له ورکړي او الله تعالی ته زمونږ نه راضي شي. ستا رضا مقدم ده مونږ راضي الله ته راضي شي او الله زمونږ په دې قوم زمونږ په دې ملک زمونږ په دې وطن زمونږ په دې خلکو زمونږ په دې امت چې کوم دا مصیبت راغلی دی الله ته په خپل رحمت زمونږ لرې کړي. الله ته به مونږ رحم وکړي الله ته رحیمي ته کریمي او الله ته خیر الرازقین الله زمونږ په سوچونو فکرونو کې زمونږ په سوچونو فکرونو کې هغه څه واچي چې د پې راضي کېږي. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.